د مري د افسوسناکې واقعې نه پس د سوات د سیلګرۍ سیمې میاندم هوټل اسوسییشن دا متفقه اعلان کړی چې پر روان 14 14 او 15 نیټه به د میاندم په هر هوټل کې 3 کمرې سیلګرو لا فری ورکړي کیږي د ډي سي سوات په احکاماتو اے سی خواځخیلا په خپل هم د میاندم دورہ کړي او هوټل اسوسییشن سره ملاقات هم وکړو میلمستیا او غیرت پښتون ته په وراثت کې ملاو شوی د مری د افسوسناک واقعې نه بعد د سوات ولس او ډي سي سوات جنید خان دا اعلان کړو چې د سوات هر کور دراغلو میلمنو کور دی په کوم هم ګران یا مشکل وخت کې تاسو د هر کور ور وهلی شئ تاسو ته به هر قسم رهایش او خوراک ملاویږي د نه بعد 13 ورځ د سوات د سیلګرۍ سیمې میادم هوټل اسوسییشن دا اعلان وکړو چې پر روان 14 15 او 14 نیټه باندې به د میادم هر هوټل کې 3 کمرې سیلګرو ته فری ورکول کیږي په دې میادم کې دا سرکاري ریسټ هاوسونه وو خو نورې پرایویټ هوټلې نه وې نو چې کله به ټورستان سیوا شو نو دې خلکو به خپلو اجرو ته هغه میلمانه بو او دغه روایت به انشاءالله تعالی موږ د میادم عوام برقرار ساتو زموږ صدر صاحب چې کوم خبره وکړه چې په 14 15 16 تاریخ باندې د دې په دې کې به د هر هوټل انشاءالله زموږ هم 2 هوټلې دي په 2 هوټلو کې به 3 کمرې زموږ د طرفه میلمنو ته فری او هغې به هېڅ قسمه چارج ته موږ ایسی خوازخیله شکیل احمد عثمان خیل د میادم دورہ وکړه او د होटल एसोसिएशन शुक्रिया हम अदा करा। जैसा कि आपने देखा कि म्यादम होटल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे रजा खान साहब उसने एक पैकेज अनाउंस किए एक ऑफर दिए कि नेक्स्ट जो कमिंग 14 15 16 जनवरी को जो वीकेंड आ रहे हैं उसमें उनका मुतफ़िक़ा फैसला यही है कि पाकिस्तान भर से जितने भी टूरिस्ट आएंगे हम उनको होटल में पर होटल में 3 4 कमरे वो फ्री में देंगे 3 नाइट्स के लिए 2 नाइट्स के लिए या 1 नाइट के लिए जितना भी वो स्टे करेंगे वो फ्री होंगे उनसे किस्म की चार्जेस नहीं ले जाएगी। स्वाद द ښکلا गुलदस्ता ده او دا د قدرت په رنگونو کې رنگ ده سیلګری دغه رنگونه خپل لمنو کې راغونډولو د پاره هر کال د لکاو په تعداد کې سوات ترازی د امن او امان صورتحال بحال ساتلو کې د انتظامیه لوی کوششونه شامل دي. وحید الله خان هم نیوز سوات.